لیکن پټولو کې عظیمه فتنه چې نن زه خبره کول غواړم د هغې متعلق هغه دجال دی. دجال فتنه ډېره لویه فتنه ده. د دې غونې بله فتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه احادیثو کې ذکر کړي داسې ښکارېږي چې بله نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دومره لویه فتنه ده چې تر اوسه پورې راغلي نه ده او اوس لنډه ده چې راشي، ښه وخت یې لږ دی. علامات د هغه نه مخکې چې څومره دي هغه ټول ظاهري. او رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائے ما من نبی الا وقد انذر قومه من، کوئی بھی پیغمبر زمانے میں ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو. دا سے پیغمبر نے تیر شوی چې دجال نے خپل قوم نه دی يرول. او بیا فرمایي چې نوح هم خپل قوم د دجال نه يرولې دي. او د نوح تذکره ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کړی دا چې هغه پیغمبران چې د هغوی په وخت کې د هغوی قوم په بت پرستۍ کې او په شرک کې مبتلا او په هغوی کې ړومبی پیغمبر نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام نه مخکې انبیا تیر شوي دي، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، آدم علیه السلام. لیکن د هغه انبیاو په وخت کې خلق په بت پرستۍ او کفر او شرک کې نو مبتلا. هغه وخت کې دنیا آبادېده، خلق پیدا کېدل، ډېرېدل او چلونه یې زده کول چې دنیا کې به سړی وخت څنګه تېروي. او حضرت آدم علیہ السلام ته په ذریعه د وحی الله جل شانه دا خول دایم به تخولو چې بندگی به څنګه کوي. خلق سمو، بعضې نه پکې ګناه وشوه، لیکن بت پرستی او شرک چې شروع شوی دی دا هغه وخت کې چې کله نوح علیہ السلام الله جل شانه مبوس کولو، دغه وخت کې د دې قوم دا په کفر او شرک مبتلا و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نوح علیہ السلام هم خپل قوم د دجال نه یوری، حالانکه نوح علیہ السلام کله تیر شوی. دینه معلومیږي چې دا دومره عظیمه فتنه ده. بیا هغه پسې چې څومره انبیا راغلي دي، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، او بیا نور انبیاء کرام د بنی اسرائیل چې څومره راغلي تر عیسی علیه السلام پورې هر یو پیغمبر خپل قوم د دجال نه یې رولي.